بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. در رمضان مبارک روزې چې تیر شي او د اختر میاش ولیدي شي او د اختر اعلان وشي، یو څو کارونه ضروری وي. یو خو د الله تعالی شکریا ادا کول پکار. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وی که تاسو زما شکر ادا که دا نعمت بدل نور زیات کم، او که ناشکری مکړه نو الله غصه او قهر ته متوجه شه، د الله عذاب ډېر لوی سخت. نو په دوه سیزونو به موږ د الله شکر ادا کوو. یو دا چې په موږ الله د رمضان مقدسه مبارکه میاشت راوسته. د رمضان په میاشت کې د عباداتو ډېر لوی اجر او ډېر لوی برکت دی. الله په انسان بخي په لږ عمل الله انسان بخي او د جهنم نه غاړه آزادی او د اعمالو ډبل 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 ثوابونه. نه یو پدې د خدای شکر د خدای د رمضان میاشت را باندې راوسته او تیر کړه او موږ پکې روزي ونیولې. ځکه ډېر مخلوق به داسې چې هغوی به د رمضان په میاشت کې روزي نه نیولې وي، به مسلمانان موږ به په دې د خدای شکر ادا کړو. دویم شکر په دې دی چې د رمضان په میاشت کې د شپې عبادتونه او تراویح ډېرو خلکو به اعتکافونه کړي، تلاوتونه ذکرونه به کړي، قیام اللیل تهجد. نو په دې به د خدای شکر ادا کړي چې الحمدلله الله د دې نعمتونو توفیق موږ له تا راکړ. ډېر مسلمانان به داسې چې روزې به یې نیولي، تراویح به یې نه کړی، تهجد به یې نه کړی، ذکر به یې نه کړی، صلات تسبیح او نور عبادات نفلی او تلاوت به یې نه کړی. نو په دې دوه خبرو یو د خدای شکر ټول مسلمانان ادا کړي، الحمدلله وایه. دو رکعات نفل د شکریه په نیتو کې صرف دو رکعات او خدای پاک ته الله پاک ته شکر ادا کې. دا یو شو. دویم توبه استغفار. دا الله په حضور کې به توبه او باسو استغفار. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا اولی ما مخکې ویلي د جمعې په خطبو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر کې ناست، حضرت جبریل علیه السلام راغی او درې خیریه کړي. یو پکې دا دی چې چا باندې د رمضان میاشت تېره شوه، د پکې دومره عبادت ونه کړي چې په الله ځانو بخي خدای دې هلاک کی تباه دي شي او حضور پاک په من ویلې. نو موږ به د الله نه بخښنه غواړو، توبه به وباسو. یا الله که زموږ نه څه کوتاهي شوي، یا الله موږ په رمضان کې هغه عبادت نه کړی چې موږ ستا د بخښنې قابل شو. یا الله چې د جبریل او د حضور پاک علیهم السلام د خیرو لاندې اسنه نه یو راغلی، زموږ اعمالو کې کوتاهي به شوي، ګناه به شوي، غلطۍ به شوي، بیادبۍ به شوي، او د روجو د آداب منافي اعمال به شوي، د روجو پورا آداب بنی پورا شوي، او د منځونو او د تلاوت پورا آداب بنی شوي. نور غیبتونه چغلۍ به هم کړي، دروغ به هم ویلي. نو توبه به وباسو، استغفار. د دې مطلب دا شو چې د خدای نه معافي چې دا روجه مقبوله شي او دا تراویح عبادتونه مقبول شي. دا دویمه خبره شو. دریمه خبره ورسره صدقه ورکول دی. په صدقه الله خوشحالیږي او د هغې دپاره بهترین عمل خاص صدقه تېره جمعه پې ما بیان کړی دی. دا دی چې صدقه فطر د اختر د مانځه نه مخکې ورکول پکار دی. د هغې مسایل تېره جمعه ما بیان کړی دی. دا درې څیزونه شروع. اوس د اختر پر ورځ یو څو کارونه وکول مسنون دي. یو لومبي پاسېدل سنت دی، چې څومره صبح سویرې بنده پاسې، دا یو شو. دویم چې کم ویښته دي زیاتی او نوکان اغشتل او زیاتی ویښته اغشتل، وجود صفا او ستره کول، سر او دارنګې نور چې کم د ویښته دي بنده پې ځان ډولې کوي، ځان خشته کوي، نو هغه سره بنده ځان ډولې کې او خشته دي کې، او زنانه ښکلې نکریزې پورې کوي، یا نور د آرایش او د حسن کم شرعي طور چې جایز وي
هغه کوي نو دا دویم سنت شو. دریم سنت دا دی چې مسواک به ووایي. څلورم سنت دا دی غسل به وکړي، زنانه او نارینه دواړه دې وکړي. پنځم سنت دا دی چې خوشبو به پورې کړي. شپږم سنت دا دی چې د اختر مانځله دې وختي لاړ شي. بل سنت دا دی چې د اختر د مانځه د تلو نه دی خپله صدقه فطر او سرسایه ورکړي. بل سنت دا دی چې د اختر مانځله دې بهر د کلي نه وځي، او که څه عذر یې د کلي نه بهر ځای نو بیا د کلي په محلې په غټ جامع مسجد کې هم د اختر مونځ کوي. خو بغیر د عذر نه د کلي په جومات کې نور مختار لیکلی ده او نور فقهاو د اختر مونځ مکروه تحریمي دی، بهر دی وځي. بل سنت دا دی په رکوټ اختر کې د اختر د مانځه نه مخکې څه خواږه خوراک پکار دی. حضور پاک فرمایي کجورې وخورئ او بیا ناتکې 3 یا 5 ودې وخورئ. لوی اختر کې د اختر د مانځه نه پس بیا خوراک بهتر دی. په رکوټ اختر کې به مخکې کې. بل سنت دا دی چې پخې طرف به ځي او په ګس طرف به راځي. بل سنت دا دی چې سړی ځي نو په لوی اختر کې تکبیرات تشریق دی به په زوره وایي، او په رکوټ اختر کې سنت دا دی چې تکبیرات او ذکر و اذکار دی پتلو کې پراتلو کې خو پټ دیو کې او په زوره دی نه کې. بل سنت دا دی چې نوې جامې دی واچي، هم ماشومان ښځې هم سړي، او که نوې طاقت یې نه کېږي زړې دی وینځي هغه دی صفا کې هغه دی واغوندي. بل سنت دا دی چې بهتر دا دی چې د اختر مانځله پیاده لاړ شي، او که پیاده څه عذر وي نو په سورلی کې هم تللی شي. بل د اختر د مانځه نه مخکې نفل ممنوع دی، عیدګاه کې منع دی، کور کې هم زنانو له منع دی، سړو له منع دی که جومات کې او که په کور کې او که عیدګاه کې مکمل. او د اختر د مانځه نه پس په عیدګاه کې نفل منع دی، او چې کور ته راشي نو بیا زنانم نفل کولی شي او سړیم که نفل کوي نو کولی شي. عیدګاه کې مکمل منع دی. بل اکثر مسافر رونو یو خبره کوم، مسافر چې کم په بار ملکونو کې دي غریبانان سخت کال نه د کورونا وایرس د وجې نه د حکومت په پابندو کې په خپلو دیرو کې بند دي، او دا اختر د مانځه د تلو اجازت ورته قانونا نشته. هغه رونه به څه کوي که چېرته هغوی په خپلو دیرو کې د اختر مونځ کولی شي، لکه داسې امام وي چې د اختر د مونځ په طریقه او په خطبه پوهېږي، او 4 کسان وي بالغان، نو د فقهاو اختلاف پکې شته. بعضې فقها خو نه دی کوي د اختر مونځ، لیکن زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه چې کوم راجح قول دی غدا دی که 4 کسان او بالغانی، او امام پکې داسې وي چې د مونځ او د خطبې په چل پیږي، نو بیا دی په خپله دیره کې مونځ وکړي، دروازه به کولو ساتي، اذن عام به که څوک راځي منع کوي به نه، او که 4 نه پوره کېږي کمی یا د حکومت اجازت ورته په دیره کې مني په خبر شي جرمانه کوي، یا دروازه کولو نشي ساتلی عذري، نو بیا 2 رکعات هم کولی شي، او فقها وایي 4 رکعات نفل دی وکړي په خپله دیره کې. د اختر مونځ ته ساقط شو واجب، او بیا په دیره کې به دا 4 رکعات نفل کله کوي چې د دې په غټو جوماتونو کې د اختر مونځ شي، لکه سعودي کې چې د حرمینو مونځ شي هغې نه پس، او په نورو ښارونو کې د اندازه ولګئ چې د اختر د مونځ د کېدو کم امکانات په غټو ښارونو کې نو هغې نه پس دی. او که څوک د اختر مونځ کوي هم په خپلو دیرو کې مثلا چې ما څنګه ووایي نو دا به هغه ځای کوي چې غټ ښار او غټ کلي په بانډو کې او په رکوټه کلو کې نه. د اختر مانځله چې لاړ شي دا ضروري ده چې د امام صاحب خطبه ویل. د جمعې او د اختر فرق دا دی چې د جمعې خطبه د مانځه نه مخکې او د اختر خطبه د مانځه نه وروسته وي، او د اختر خطبه ویل مسنون دی، سنت دی، خو ګوره اورېدلې واجب دی. ډېر خلک یې د اختر وایي دا سنت خطبه ده نو مونځ نه پس روان شي، نه ټیک دا ویل سنت دی، اورېدلې واجب دی چې څوک ځي
غټ مجرم دی او کوتا دی خطبه به اوري د اختر دا ضروری ده او یو بل سیز دی ادا چې زمونږ په وطنونو کې اکثر د اختر پر سړي او ښځې مقبرې ته ځي خپلو مړو او یې پلار له د اختر مبارکۍ لځو یا خور له یا مور یې مړی هغې له اختر مبارکۍ لځو دا په شریعت کې مړو ته د اختر مبارکۍ نشته نه دا صحابو کړي دي نه تابعینو او نه سلف و صالحینو کړي دي مبارکۍ بالکل نشته هسې زیارت القبور جایز دی د اصولو او د قواعدو لاندې هغې منع نشته هغه هر وخت کولی شي هم د اختر پر ورځ هم بغیر د اختر نه خو د اختر پر ورځ په قبرونو په مقبرو کې میلې وي او هلکان او جلکې په خشتو جامو کې روتې او یو بل ته ګوري نو دا ګناه د ناروا دي د اختر پر ورځ دی نه دي که دا فتنه وي د ښځو یا سړو فتنه بیا دی بالکل نه دي هغې هم خشته جامې اچولې هلکان هم اچولې او ټولې مقبرې ډکې یو بل ته ګوري د نظر ګونې کېږي هم د سړو هم د ښځو دا رسم او دا رواج به بالکل نه کوي که د نیکۍ او د ثواب په نیت یې کوي بیا ګورې بدعت ته جوړېږي بل یو غټ رواج خطرناک زمونږ په وطن کې دا دی چې که چا کې مړی شوي نو چې لومبی اختر پرې راشي نو په خپله حجره کې کټونه واچوي خلک ولځي او دعا ورته کوي وی دا لومبی اختر دی دا سخت جرم دی او ګناه ده 3 ورځو نه زیات تعزیت په شریعت کې نشته نو که پاک یو 15 میاشتې شوي او 6 میاشتې او 8 میاشتې هم شوي او لومبی اختر راغی نو دا سلسلې ټوله ورځ دا خلک دی هلته دواله ځم هلته ځم هلته ځم ګوره د اختر خو د خوشحالۍ شی دی دا خو دې دپاره چې غمونه پې ختم شي نو مسلمانانو تاسو مړو ته خلکو ته غمونه تازه کوئ ګناه کوئ که څوک خفه کېږي خفه دي شي خو دا ګناه مه کوئ دا جرم مه کوئ او خلق غریبانان هغوی څوک یې ډېرو خلکو مونږ ته ویل یاره څوک چې خلک راشي وي دوا به وکړو نو کټ به ورته خامخا بالغ سمې نو یو د مړي په خلکو غم تازه کول دی هغوی په حرج او په تکلیف کې اچول دی په هغوی خوشحالي ورسکور کول دی او بل ځان لم کار کتل دی په دول ځان له کار زیات کله یو ته او کله بل ته او کله بل ته او ټول ورځ په تعزیتونو پسې ګرځي دا په شریعت کې بالکل منع دی که په دې څوک خفه کېږي او خوشحالېږي نو دا کار به قطعا نه کوئ بل چې په چا مړي شوي که 6 میاشتې مخکې هم شوي لومبی اختر پرې راغی نو خشته جامې نه اچوئ او زړې جامې اچوئ خرینه جامې اچوئ ولې وایي مړی شي هلکه د مړي خو 2 میاشتې شوي دی میاشتې شوي ده څلوېښت ورځې هر څوک چې شوي 7 میاشتې شوي ولې ظلم کوئ زیاتې کوئ خدای در باندې خوشحالي راولي تاسو د خدای خوشحالي نه قبلوئ او د غمرازي کوئ غمرازي په شریعت کې نشته لومبی اختر راغی جامې نه اچوئ ښکلې که د چا مړی شوي نو بالکل 3 ورځې ورباندې تېري دې جامې به اغوندي بالکل دې واغوندي اختر دې تېر کې که یو څه ښځې خاوند مړي او د هغې عدت یې نو په عدت کې هغه خشته یا ښکلې جامې نشي اچولی هغه یو پکې مستثنا ده دا د اختر مطابق یو څو رواجونه دا ناروا دي زما وخت چې څومره مسلمانان اوري نو په دې د عمل وکړي دا د شریعت احکامات الله ما اجر ورکړي ټول اورېدونکو دوستان چې څوک اوري او څوک ګوري زما د طرف نه ټولو ته د راتلونکي اختر مبارکباد دی الله مو اختر مبارک کا الله مو روجی قبول کا الله مو عبادت قبول کا او الله دا رمضان او اخترونه په مونږ بار بار راولي او په خوشحالی دی په مونږ رب العالمین راولي او هغه مسافرونه چې په بار ملکونو کې دي بالخصوص هغوی ته زما د اختر مبارکي د خپلو بچو نه ښځو نه رونو خویندو نه بار مزدورو له تللی دي هغوی ته هم زما د طرف نه مبارکباد دی الله دې د تکلیفونو پریشانو نه په امن کې وساتي او بل د اختر مونځ دی او که نور منځونه کېږي اجتماعات پکې زیاتي دا مهرباني به کوو چې د دې کورونا وایرس د وجې په هغې احتیاط به مونږ ورې عمل کوو کم احتیاطي تدابیر چې مونږ ته حکومت وقت یا ډاکټرانو حضراتو ویلی دي دا ضروري دی په هغې عمل پکار دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین